السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، د کفایت شاه د قبر نه قسمه قسم اوازونه راځي، خو عزتمنو د دې په هتینه کې کفایت شاه به په ژوند کې داسې کم کارونه کول. راځئ مینوالو چې مشري وویل ټول حقیقت بیان کو او نن ساده ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټالی نشان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، کفایت شاه بادشاه چې چا خپلو دښمنانو ډېره سخت بېدردۍ سره قتل کړی دی، چې د هغې په باره کې بیا د کفایت شاه ورګل بادشاه ټول حقیقت بیان کړ. ویې ویل چې دی بې ګناه قتل کړی دی، دا تر اوسه پورې د چا ملاسته غوا هم نه ده پاڅوې، ځکه چې د کفایت شاه به همیشه د غریبانو سره مدد کولو، د غریب سړي مرسته به یې کوله. چې د چا به کور نو د به له کور ساز کو، ځای به یې موله واغېستو، وله ساز به یې کو. چې د چا به په کور و په ځمکه به یې وه او کمرې به یې نه وي، نو ده به وله کور هم وله به وله کمرې هم سازې کړې. دغه شانته ډېرو کسانو ته یې د اوبو پمپونه هم لګولي دي. خو اوس عزتمنو د دې هر څه د پاسه هم د ده د قبر نه دغه شانتې اوازونه راځي. خو مینواله دا موږ نه وایو، دا دغه شانته په سوشل میډیا باندې دغه خبرونه روان دي. خو چې کله چې موږ د کفایت شاه د ورونو سره خبرې اترې وشوې، هغوی ویل چې نه، دا دغه شانته د سوشل میډیا والا نه د خپل د یوزو دپاره او خپل د پیج مخکې کولو دپاره دغه شانتې کارونه کوي، دغه شانتې دروغ وایي. خو مینوال زموږ هغه کسانو ته دا خواست دی چې یعنې هېڅکله دغه شانتې داسې دروغ خبرونه مه شیر کوئ. دې کې غټه ګناه ده. بادشاه باچا ته الله تعالی د شهادت مرګ نصیب کړی دی. هغه خروغ دی چې نورو خلکو چې څنګه قبرونه دي، دغه شانتې قبر د دم دی. عزتمنو، نه تر اوسه پورې ورته نه اواز راوته دی او نه اوازونه کوي. الله تعالی هغه ته د شهادت مرګ نصیب کړی دی. اوس هم ورته دعاګانې سره کوئ چې الله تعالی دې ولې هغه جنت ښه کړي. مینوال زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.